الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. درود شريف آية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرام او دغه اجتماع حاضرین مسلمانان ورونو، د الله کرم نه د خدای فضل ستاسو په دغه کلي کې په دغه علاقه کې دا مدرسه اصحاب صفه په هغې کې د ګڼو شمېرو ماشومانو ختمونه دي او د دغې مدرسې دا د بنینو هلکانو هم ده او د جینکو هم ده. خدمت ګران قدر محترم جناب مولانا حق نواز کلامی صاحب حفظه الله د هغه ملګري کوي او الحمدلله نن ګڼ شمېر ماشومان فارغ شوي دي. د خدای ډېر لوی کرم. هلکه دا ایکو بنده د خدای ډېر لوی فضل او کرم او د الله احسان دی په تاسو چې دغه نن د قرآن شریف ختمونه دي، د هلکانو مدرسه، د جینکو مدرسه او د هر کلي کې د خدای فضل دی د دین مدرسه ده. علما د الله مقرب بندگان دي او زما خو دا دعوه ده چې نن په مخ د ځمکه د دین عالمان اولیاء الله دي. د خدای دوست چاته ده؟ دې ته نه وایي چې څوک ځان له ولیکي چې دا خدای دوست دی، یا د چا شاګردان یا مریدان چاته وایي دا د خدای ولی دی. د خدای دوست هغه دی چې ښکلی عقیده لري، تقوا پکې وي او د الله د دین خدمت کوي. څوک چې د خدای د قرآن بې لوثه خدمت کوي او څوک چې د الله د دین بې لوثه خدمت کوي، نو چې دا خدای ته خوښ نشي الله ته به څوک خوښېږي. زمانونو زموږ دغه علما لګیا دي، څوک په جوماتونو کې د ناظرۍ خدمت کوي، چا د حفظ ذمه داري په سر اخیستې ده،
چا د تجوید، چا مدرسې جوړې کړي د دین د علم نشر اشاعت کې، او چا د بناتو د جنکو مدرسې جوړې کړي. قسم ده چې نن د دنیا په زرګونو هلکان او جنکۍ په زرګاو تعداد کې دا عالمان شو، حافظان شو، او دا په زرګاو تعداد کې واړه د دین نه باخبر شو. دا د دې علماو برکت دی. یوازې د هلکانو مدرسې خو نه دي، د جنکو مدرسې درته جوړې کړي. د دې مقصد څه دی؟ دغه دی چې دا کشر کل د هلکان دا د دین نه لرې نه شي. ستاسو د بچو غم دی ورسره، ستاسو د ماشومانو جنکو غم دی ورسره، چې دا د دوزخ نه بچ شي، دا په نیغه لار شي، او د دوی نسبت او تعلق د خدای د قرآن سره جوړ شي. دا دونه خدمت چې بېلوثه یو انسان کوي چې دی د خدای ولي نه شي، او د خدای دوست به وي څوک؟ زمانونو زه حیران یم دی علماو، نوم عالم زما خوښي د خدای شان. ولې د ناظرې خدمت ولې نه کوي؟ دا چې الف زبر او با زبر با ښایي د قرآن شریف ناظره په خدای کې دا ډېر لوی خدمت دی. د ماشومانو ته قرآن وريادی، او دا د جنکو ته دین رسول، او مدرسې جوړول، او بل ته لاس نیول او چندې غوښتل، دا آسان کار؟ زما یو دوست ما سره رابطې کړه، ما ته وایي ته ځای خوښ کړه، زه درله مدرسې له ځای لرم، کوم ځای چې ستا خوښي او څومره دې خوښي چې مدرسې له درله ځای واله. نو مې چې ځای وایي بیا به څه کوم؟ وایي بیا به په دې لږ ښایسته جومات په چا جوړ کړم. مې بیا به څه؟ وایي بیا دا دی چې بس مدرسه به پکې جوړه کړو. مې بیا به څه؟ وایي بیا د خپل کار دی، درس پکې کوه. نو مې یوازې په ما خو نه کېږي، 2-4 مدرسین به وي، طالبان به وي، هغوی به لنګر غواړي، ډوډۍ به غواړي، د بجلۍ بل به وي، د ګیس بل به وي، دې سره به څه کوم؟ وایي دغه د خپل کار دی. مې مهرباني وکړه زه په دې سپینه ږیره خلکو ته لاسونه چندوله نه شم نیولی. بس دا پردۍ مدرسې ښې چې څومره نجون دي پکې به درسونه کوه. زه اوس ګرځم خلکو نه به سوال کوم، ګران کار دی په خدای چې چنده غوښتل د بل نه ډېر لوی ثواب او اجر لري. ګورئ د محتمم ډېر لوی ثواب کېږي، تاسو ته پته نشته. څومره پیسې چې ده له خلکو ورکړې او ده په هغه طریقه ولګولې د زړه د خوښۍ نه طیب نفس چې ورته وایي چې د هغه ورکوونکي څومره ثواب کېږي به نه کمیږي، د هغې برابر ثواب د دوش. د بخاري حدیث دی، مفهوم مې راته وایي. استاد چې درس کوي مدرس، د هغه ثواب به نه کمیږي، برابر به محتمم ته رسي. باعث یې دی دی طالبان چې سبق وایي هغوی ثواب به نه کمیږي، برابر ثواب د محتمم کېږي. د محتمم خو ډېر لوی اجر او ثواب دی چې اخلاص سره اهتمام کوي، چې د خدای د رضا دپاره لګي، د سره خدای مدد هم کوي. ما له ډېر شاګردان راشي وایي مدرسه جوړه کړو که نه. زه ورته یم سوچ وکړه، اکثر شاګردان سنا کوي نیت دې څه دی؟ که نیت دې دی چې دا مدرسه جوړوم دې دپاره چې د علاقې خلکو ته دین ورسېږي، مدرسه جوړوم دې دپاره چې د خدای د قرآن خدمت وکړم او د رسول الله مبارک مشن جمع کړم. یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کوم قرآن چې خدای نازل کړی خلکو ته ورسوه. نو که دا دې نیت وي چې د حضور پاک راوړل شوي قرآن او دین خلکو ته رسوم، د پیغمبر د دین احیا کوم او خلک د دین نه خبروم، بالکل جوړه و مدد به الله کوي، بالکل جوړه. دارالعلوم دیوبند د یو انار د بوټي لاندې جوړ شوی دی، یو د انار بوټي. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه یو استاد راوست او یو شاګرد، استاد ملا محمودو د مکتب استاد او شاګرد محمود حسنو راکوټي بچیو، دا دواړه کینول
بس مقصد یې د خدای رضا وه صرف او صرف 2 کسه کېنول ورشه وګورئ د هغې نه څونه غټه مدرسه خدای جوړه نن د دنیا ګوټ ګوټ ته د دارالعلوم دیوبند رڼا ورسېد 2 کسه و 2 دا د هغې خلاص د هغې یو جذبه وه دا نه چې ګنې بلډینګ به جوړوم او دارالاقامه به یو هاسټل به یو رسید بک به یو ورګه شورا جوړو نه نه مقصد د دین خدمت بس د دین خدمت کوم یو د انار د بوټي لاندې 2 کسه کېنول یو استاد او شاګرد او یې کار شروع کړي په خدای داسې شاګرد ته خدای جوړ کړه ځلنده شاګرد شیخ الهند ته خدای جوړ کړه اخلاص کې وي هغه شیخ الهند چې نن په دنیا کې ځلېدلی ستوری دی نن په دنیا کې مدار او مخرج د احادیثو نبویو دی نن چې څومره د دین چینې روانې دي په اکثرو چینو کې د ده حصه ده د شیخ الهند او خدای ولا بیا سمې نورم ورکړه ما ته علامه شمس الحق افغاني صاحب یو ځل ناست و ما ته یې ویل دا راته پته ده چې د علوم دیوبند دوره حدیث کله شروع شوې مې نه څه تاریخ کې به خو ما ته پته نه لګي ما ته ما نه واوره جی وی شاه عبدالغني مجددي وفات شو دا د مولانا قاسم صاحب استاد د حدیث زمون سند تقریبا دقه ځای ته رسېږي نور هم شته مولانا رشید احمد گنگوهي وغیره خو دا ډېر لوی سړی چې دی وفات شو طالبانو سبقونه نیمګړی پاتې شو اوس په یو استاد وفات شي نو بل هغه کتابونه واخلي ابا په هر جومات کې مستقل درس و چې دی وفات شو طالبانو سبقونه نیمګړی پاتې شو طالبان پریشان و چې خدایه دا باقي سبقونه به کوم ځای پوره کړو زه لکه کور ته به لاړ شو کلي ته مور پلار ملاقات به مو شي او بیا به سره صلاح کوو علما خو ډېر دي چې دا بخاري ترمذي ابو داود مسلم دا نیمګړی پاتې دي دا به کوم ځای پوره کوو بسترې یې را په اوږه کړې را روان شو په لاره راځي دا چې کوم د دارالعلوم دیوبند جومات دی چتا والی مسجد په دې راغی دا لاره وه او سخته ګرمي وه غرمه وه د جومات ته رادننه شو او بسترې یې پکې واړولې چې دا غرمه به د جومات کې قرآن وکړو دمه به شو چې نور واوړي مازدیګر بیا به خپلو کورونو ته ځو جومات کې واړوله ګرمي شوې وه لګیا دي اوبه راوباسي په ځان اړوي څوک لمبي او څوک اودسونه کوي څوک هسې په وجودو باڼې ولې ګرمي شوې ده هغه زمانه کې به کویانو په جوماتونو کې دا سبیلونه نو دا زما د یاد او هغې کې به کویانو او بورقې به وې او کوزې به وې په کوزو به خلکو استنجا او چارهدم به کول دا پخوا په دې علاقه کې دا شوي اوبه راوباسي طالبان کوزې ډکوي په ځان اړوي وایي دا مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه دا افغاني صاحب یې لوړ دنګ سړی ښکلی شکل سمارټ وجود یې وی ډېر او د خامتا د قدر جامې به یې چولې او پټکې به هم د خامتا والې او د قدر ډېر هغې ویې کتل چې طالبانو ګرمي شوې ده او په ځان اوبه اچوي او ستړي دي غریبانان نو دی په خپله لګیا شوبه وله راوباسي طالبان خو یې نه پېژني کوزې یې ورته ډکوي او طالبان ته یاله شای بچی زه راته اوبه وباسم په ځان اړوی دی لګیا دی اوبه راوباسي طالبان په ځان اړوي دا طالبان زمونږ هم لږ یو پوټې یو ځای چې ناست دي اوزګاري دا لږ مست دي مست طالبانو دا سوچ وکړه چې دا څوک بوډا بابا دی داسې د ګنو د ټل نه جوړ راووت او یا څوک مزدور لیبر دی طالب آواز کې او بابا جی ذرا جلدی کرو نا جلدی پانی نکالو بابا جی تکړه ششا بزر راوباسه خلکو ته طالبانو ته څه پته لګي چې بابا جي د کومې مرتبې کس دی بابا جي د زمانې عالم په خدای په دغه دور کې
ما د افغاني صاحب نه دا موریدلی دی وایي دی رئیس المتکلمینو په دغه دور محدث یوازې نه زه به تاسو په ژبه ووایم چې تاسو مونږ ته جامع المعقول والمنقول وایي لوی سړی طالبان لګیا دي باباجي زر کوه شابه زر وبره وباسه که نه شابه بابا طالبان وي داسې جوماتونو کې ناست دي اکثر مونږ ته خلک ګیلې هم راولېږي وایي طالبان د جومات پروا نه ساتي یو ځل زمونږ جومات کې طالبان مدیره کړي باران شو چې باران شو طالبانو هغه درې او پولونه مسلبار پاتې شو دوی خو کوټې ته لاړل هغه باران پې ټوله شپه شو لامده شو سهار چې مقتدیان راغلل وایي دا طالبانو ته چې خپلې بسترې هم درنه کولې ظالمانو دا مسله او دا درې به هم درنه کړې وه که نه یاره مال هم غوسه راله طالبانو ته ویې لکه چې تاسو کوټې ته درنه کېدی د باران د وجې او خپلې بسترې هم درنه کولې نو دا مسله او دا جانمان او دا پوړ هم نه شو درنه کولی وایي موږ څه د دې قوم نوکران خو نه یو چې موږ به پوړونه وله دننه کوو ځان لرې دننه کوي که خدایم پاڼې کم وختو دا قوم ډوډۍ درکوي دا اوبه درکوي دا هم ساتي وایي دا خو د خدای لپاره راکوي څه په بیه خو یې نه راکوي طالبان خو عجیبه یو ځای کې طالبان ډېر یو بوډا بابا دا باباګان اکثر دا بوډاګان ساده مسلمانان ما به جومات کې ناست و چغه به یې واله وایي خدایه جبریل راپېښ کړه چې ما جنت ته بوځي و د هغه ذهن کې دا ناسته وه خدای جبریل راپېښ کړه چې ما جنت ته بوځي خدای طالبان وایي خدای دې بې خو باسه بابا مونږ دې په مخ اخیستي یو کتاب وګورو که ستا چغې و نه که نه جبریل وایي جبریل دی له نه دی چې تاسو به جنت ته بوځي جنت ته تلل سا وړې خبرې نه دي په لاره بلا غني دي او شخاړې دي دا په قلار کېنه بس بابا ساده سړی تاسو نه پوهېږئ که جبریل راغی په یو درز به مې جنت ته ولې حضور پاک اسمانونو ته نوخې جوړې د اړه کې پرته وه طالبان خو کتاب ګوري سبق وایي پخوا اوسني نه پخوا طالبانو اوس خو ټول موبایل والا طالبان خفه کېږي دی نه چغې به یې والې خدای جبریل دي طالبانو ته خو مونږ د سبق وویستو بس یو طالب پړی اوچت کړه او کوټې سر ته وخته او پړی ورته راښکته کړه پړي دی پلوخه ورکړه هغه څه ورته ویې لکه پیکړه شان ولې باباجي وی هم وي جبریل یمه راغلیم تا جنت ته بوځم هله کوم ځای کې وایي دا پړی مې در ښکته کړه دې غاړه کې واچوه یو چک به در کوم به سترګې پټې که جنت ته به دې رسوم ساده بابا او پلي هغه شی غاړه کې واچي هلکه خبرې مه کوه ګپ لګوئ که تاسو ما خبره یو بل هم جوړ چته نه ولید چې هغه شی غاړه کې واچو طالب بره راښکو د اینې مې ته ورسم بابا ټوپونه جوړ کړئ ای جبریله د خدای خاطر وکړه پرې مې ده ویې نه جنت وی نه مې دې په کار جنت منما بې د مرګه خو جنت ته څوک نه ځي دا شمکي ګوټې به تېری ای طالبه د خدای خاطر وکړه جنت پې نه دی په کار نه دی په کار پرې مې ده مړ شومه وایي طالب پوه شو چې بابا مري پړی پرېښود چې پړی پرېښود بابا پړی ځان پسې راکاږي کور ته په منډه روان دی چې بیا پړي له ګوتې یې ونیسي چې کور ته لاړ دروازې ته ور دننه شو ښځې ته وایي دروازه بنده که جبریل راغلی دی خلک جنت ته بوځي نو طالبان خو زمونږ دي سادهګان نو طالب بوله آواز کوه باباجي جلدی کرو نه مولانا قاسم صاحب مو به راوباسي هغه کې وایي چې ستاسو مقام خو ما ته معلوم دی که د طالب مقام چې ښه طالبان یخ شو یو بل سره یې مذاکره شروع کړه هلکه دا باقي سبق به کم دی پوره کوم چا وی هغې استاد لرو چا وی ده لرو مولانا قاسم صاحب ورته وایي وایي زه بیا راته شروع کړم که باباجي ته به راته شروع کړې او که ما نه شروع کړې کوم سبق لته پرېوت خو ما سره ووایه او که لته پرې نه ورته بیا ځې طالبانو خو وایي چې دا څوک مزدور دی څوک باباجي دی وی باباجي دا څه بغدادی پټی نه ده الف زر او بازه برمه چې ته به مونږ ته شروع کړې بخاري شریف نوم دی اورېدلی دی ترمذي نوم دی اورېدلی دی دا د حدیثو غټ کتابونه دي
وانا قاسم سے بده بچو دغه یادوم کړ ما نه شروع خدای بابا جی ته په دې کتابونو څه پوهېږې یو طالب دا شروع وکړي یو کتاب ورته کښېږدي چې بابا جي څه وایي چې کتاب یې کولو کوي وایي بابا جي وي نه چې کوم د استاد جي مړ دی او سبق نیمګړی پاتې دی هغه ځای راواړه چې ځای ورته راواړه وانا قاسم صاحب ورته لګیا شو او ورونو بې کتو د حدیثو درس ډېر ګران کار یاره چې یو سړی په صحیح طریقه د حدیثو درس کوي نو چې هغه ځان خلاصوي جدا خبره یا صرف ترجمه کوي لیکن په حقیقت کې چې د حدیثو مبارکو درس ورکوي دا هغه د پښتنو خبر د اوسپنو نینې چیچلي ګران کار بې کتو لګیا شو او چې تحقیق یې کم شروع کا طالبانو ټولو نه خولې وبهېدې یا خدایه مونږ خو ده پورې خندا وکړه مونږ خو ورته بلنډې وکړې مونږ خو پرې اوبه راویستې مونږ خو ده پورې ټوکې وکړې مذاق هم وکړه دا خو د علم غر دی ټول طالبان کېناستل خولې ترې بېږي دوه نیمې درې ګنټې مولانا قاسم صاحب یو شان بې کته ورته د حدیثو درس وکړه او چې درس یې خلاص که بس طالبان وایي حضرت हम माफी मांगते हैं हमने तो आप पर पानी निकाल दी हम माफी मांगते हैं حضرت हमें माफ फरमा مونږ معاف که مونږ تا پورې ټوکې بلنډې مذاق هم در پورې مونږ نه وي پېژندلی مولانا قاسم صاحب ورته وایي بچې نه تاسو مرتبه تاسو ته نه ده معلومه ما ته معلومه ده قسم دې دا خو له اوبه راایستل دي چې زه یم چې ستاسو زه د پیدار خدمت وکړم مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل په جومات کې درس کاوه طالبان ورسره ناست دي کې باران شو نری پشم شو چې باران شو طالبانو منډه کړې جومات کوټې چې دا کتابونه لامده نه شي موږ لامده نه شو کتابونه یې رانټک کړل جومات کوټې ته یې منډه کړې مولانا رشید احمد گنگوهی در پاسې او خپل څادر یې خور کړ او د طالبانو سپلی پکې اچوي چې دا سپلی لمدې نه شي د طالبانو د هغې پیزار د هغې کیړی پکې اچوي او راغونډوي چې طالبانو وکتل وایي زمونږ شیخ خو زمونږ کیړی راغلی او په خپل څادر کې اچوي باران نه بچ کوي دننه راوړي در طالبانو را منډه کړه حتی چې بعض وجړل حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں خپل څادر چې هغه کوم مونږ وایو چې برکت ده مونږ ښکل کړی هغې کې زمونږ سپلی ته اچوي مونږ ګنهګاره دا ته څه کوې حضرت مونږ خدای ته وګوره مولانا رشید احمد گنگوهی او شخصیت الله لوی سړی او ورته څه وایي بچو تاسو ته آپ کو آپ کی جوتوں کی قیمت کیا معلوم ہے یہ تو وہ جوتے ہیں جس کے لیے اللہ کے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں دا اگر کیڑی کہ فرشتے وتوزار وړي حضور پاک فرمائے دا طالب په قدر هغه څوک پوهېږي چې د چا په زړه کې د رسول الله قدر دی او د چا په زړه کې د حضور پاک د طالبانو د حضرت ابو هریره عبدالله بن مسعود قدر دی مونږ ورته په سپک نظر ګورو طالبانو ولیانو مونږ وایو دا چیرې دا طالبان دا یو مدرسې ته به زه چا بوتلم د بخاري ختم ده نوم یې نه علم دا بعضې علما به وپېژني غټه مدرسه ده صاحب اوس هم شته لویه مدرسه ده دننه بخاري ختم نه به یې زه بوتلم هر کال او ښه کافي تعداد ترې فارغېږي یو کال یې بوتله چې لاړو مدرسې نه بار داسې دې خواته یو لوی غوندې ګراونډ و یو میدان و هغې کې جلسه و تنبوانې لګولې ما لکه ولې تاسو دلته ولې راغلې د دې میدان خو ستاسو مدرسې میدان لوی دی هلته م ولې جلسه نه جوړوله چې دلته م جوړه کړه وی صاحب مدرسه خو زموږ نه لاړه ختمه شوه ولې بس هغه ځمکه د یو خان و هغه خان راغی او وایي چې بس دا ځمکه زما ده او تاسو مهرباني وکړئ خپل ابادي اوس پړئ
د تاسو د نور تاسو نه پرېږدي او خان د طالب مولا هغه دشمن کنزل طالبانو هغه داسې د ملایانو هغه داسې ډېر سپکې ما یې ولې وي مونږ هم ورته جرګه پې وکړه قوم هم وله بوته خانان هم وله په جرګه بوتل چې د خدای خاوي چې نه به د مولا طالب مې بدې شي دا مې نه دی خوښ بس وی سړی بس راشي چې دا ځمکه زما د پلار نیکه ده به تاسو به ځئ مونږ ویل که دا خو د کروړونو روپو ابادي مونږ کړې ده چندې مو وخت دی وی خپل ابادي نړوئ هلکه د ځمکې قیمت ولګوه وی که نه نه خرڅوم طالب مې بدې شي دلته یې پرېږدم نه مولا مې بدې شي دلته یې پرېږدم نه وی مونږ مجبور شو د کرۍ بلډینګ ته لاړو اوس دوه خبرې دي یا به ټوپک راځو نو ټوپک خو مونږ نه کېږي چې خان سره به مونږ جګړه کوو ټوپک به یا به عدالت ته ځو نو خان سره به څوک عدالت ته ځي دا نشم کولی بس وی مونږ لاړو مدرسه م پرېښوده او د کرۍ بلډینګ ته ولاړو یو دوه درې کاله چې زه ورسره بیا لاړم هغه میدان کې یا بل میدان کې به دستاربندي کوله ډېر پرې خفه وم یو کال چې لاړم بیا په مدرسه وردن نه کړم مدرسې ته لاړم خو چې مدرسه مې وکته د مخکې نه ډېره بارونقه وه ډېر ښکلي رنګونه م پکې شوي چمن پکې مخکې مو خو ډېر ښه تازه شوي بوټي مو پکې او ډېر اعلی خوبصورته ما یې لکه ولې مدرسه درته میلاو شوې یم مې څه جرګه پکې وشوه ما ته نه بس خان په خپله راغی او بس مونږ ته یې وې زه معافي غواړم او زمونږ مونږ وی نه بس مونږ نه ځو چې نه سوال نه پیدا کړي ری وستو واپس مدرسې ما ته وی تا اوس د غرمې روټۍ هم کړی د جلسې نه فارغ شو د ټولو علمو د مشرانو ډوډۍ د هغه خان په حجره کې مې دا چا جرګه وکړه که څه چلو شوی نه هېڅ ونه شي بس الله مهربانه راغی تحصیلدار پټواري مدرسې ته راوستل او مونږ پسې انتقال وکړ چې نه سبا زما بچي در سره جګړه جوړه نه کړي سټام انتقال ارسي ولیکل او هغه خان هر سهار راځي دا مدرسه په خپله جارو کوي بلا نوکرانېږي په خپله دا مدرسه جارو کړي دا ډیران میران وغورځوي او د دې طالبانو سپلی پالش کوي او صفا کوي او دلته ناست دي اوس په تا ته وښایم جاړي نه دا څه چلو شو وایي په ژبه کې چینجي وشو وایرس دلته علاج کوای او نشوه امریکې ته برطانیې ته بار ملکونو ته لاړ کوم ملک کې ورته چاوخوا هلته لاړ ډاکټران مې بچو ته وایي چې دا نښې کېږي د ژبه کې د خاص وایرس دی او دا دننه تلي دي که ژبه پریم کړو نو د دې څه فایده نه راوځي او دا ژبه به ورو ورو غټېږي ما ته اوس هم سمې خبرې نشي کولی جاړي وی دا ژبه به ورو ورو غټېږي او دې ته به ورسېږي چې دا به د دې خولې نه راباري لکه د سپي به ته یې وې ځان د یو وخت به دې ته رسېږي وایي چې په دې ژبه ما مولا طالب پسې کنځل کړی ما معاف کړې جاړي غریب مدرسه جارو کوي د طالبانو سپلی صفا کوي او بیزار صفا کوي د مارونو زما خبرې دي زه تاسو سره خبرې کوم او زما د خبرو ته څوک سپک ګوري دا زما سپکاوی دی که نه زما د خبرو چې څوک خدمت کوي خو زما خدمت دی چې زه ترې خبر شم زه به خوشحاله یم که نه او چې زما د خبرو څوک خدمت کوي او د هغې انسان څوک بېعزتي کوي زه به خفه یم که نه قرآن د چا خبرې د الله احادیث د چا خبرې اقوال افعال تقریران د رسول الله مبارک کوم قوم چې د الله د کتاب او د ښکلي مبارک پیغمبر د احادیثو خدمت کوي الله به د دې خلکو نه نه خوشحال چې څوک د دوی قدر کوي د هغې به الله رحم نه کوي او چې څوک د علماو چې څوک د الله د کتاب خدمت کوي او بل څوک یې توهین کوي نو الله به هغه ته نه غوسه کېږي خفه کېږي به نه طالب څوک دی په ډېره بېکسۍ په خدای قسم په ډېره بېکسۍ دا غریبانان لګیا دي او د خدای قرآن زده کوي دین زده کوي زه خو عموما ویم ما خو په عامو جلسو کې دا خبره کوم بلوچستان کراچۍ لاهور پنډۍ ټولو کې دا ویم زه ګورې ستاسو د عوام هم په دې کې شکریه ادا کوم
زه ستاسو هم په دې قدر کوم دلنه ولې خو دا جوماتونه خو موږ له تاسو جوړوي چې تاسو جومات موږ له جوړ نه کړئ موږ به کوم ځای درسونه کوو مدرسه جوړه نه کړئ موږ به درسونه کوم ځای کوو او بچي تاسو رالېږئ چې تاسو بچي رونه لېږئ نو ما ته به خلک ملا صاحب د کمې وایي دا خو ستاسو بچو ته زه درس کوم نو ما ته خلک موستاج وایي ملا صاحب وایي مفتي صاحب وایي شیخ صاحب وایي مولانا صاحب وایي که تا رونه لېږله نو خدای شته زما د پټکي به بیا په سر دي دا خو ستاسو عزت دی چې موږ له هم راکړی دا د خدای فضل دی کرم مایوسي بالکل به نه کوم دین زمونږ الحمدلله په ترقۍ روان دی انشاءالله العزیز دې کې ستاسو اخلاص شامل زه درته نوم نه لرم خو دې نږدو علاقو کې د پروس کال ما ته یو زنانه ټلیفون د ستاسو دې نوم نه لرم دلته دې نږدو علاقو او دې زنانه جړل سرګی ما دا زنانه اکثر د مسلو تپوسونه کوي نو ما ته یې خوره ته زه پورې مصروف یم مسلې تپوس کوې نو چې جلا دې غلي شي بیا وکړه خیر مې ته ټلیفون درته بندوم ته څه لجاړ ما ته یې بند نه کړې ډېره لاچاره ښه دی ډېره غریبه مسکین یم ستا نمبر مې په ډېر تکلیف پیدا کړی او مه بندوه یو دوه خبرې کوه مې وایه لږ زړه مې نرم شو وایي تا سره په دارالعلوم حقانیه کې سبا بل ورځ زما بچې فارغېږي مولوي صاحب چې له ده نه به مولا جوړ شوي که نه خو داسې په سلمو چغې والې په دې ټېلیفون کې وایي کنه ما یې خورې که مولا ته څه کوې که خواري کړي د نه به خدای ښکلې مدرس عالم جوړ کړي کینې کړې هم فکر مه کوه مولا دې ته خو یوازې نه و چې درسونه کوي که د امامتي کوي دا هم لوی خدمت دی د ناظرې درس چاته کوي دا هم لوی خدمت دی چې ته په مقبره کې یا په جنازه یو ځای بل ځای صلح د اصلاح دوه خبرو کې دا هم لوی خدمت دی ما خبر مه خوره انشاءالله ما ته ویې مولوي صاحب داسې غریبې جاله ما پېړه خبر شو مولوي صاحب ویل 8 کاله مخکې تا یو ځای تقریر کوه تا وی یو بچې علم پسې وباسه مولوي صاحب ویل کونډه یم زما خاوند مړه زه په پردی کوټه کې اوسېږم خپل کور مې نشته او ما ته یتیمانان بچي پاتې دي واڼه هېڅ درک مې نشته ما هغه وخت مې دا فیصله وکړه چې الله دا یو بچی دا مشر د باندې علم کوم په دې مې بوت او علم ته مې وقف ما ته مولوي صاحب تا ته څه پته لګي زه ډېر عاجز یم ډېره مسکینه او فقیر یم ما په پردو کورونو کې خدمتونه وکړل پردي ځایونه مې جارو کړل پردي ماشومان مې ولمبول او مې صفا کړل ما پردي لوښي وینځلي دي او ما پردی جامې وینځلي دي ما پردي کورونه جارو کړي او ما بیا بچې ښکلې پاللې دي چې د ما دا بچې علم وکړي د علم د خاطره ما نورو بچو له پردی پسخوردې ورکړي پردو کورونو کې خدمت کوم ټوکړې موکړې راکړي په هغه نورو مې دغه خوړلی پردی جامې به له چا ماشومانو زړې شوې همې ورته اغوستې خو دې بچي له ما ډېره خوارې کړې ما یې دی علم کوي چې له د جامه ښکلي د علم کې په د علم کوم چې ده سره نغدې دې کې راغې په ټوټۍ ما بوله جیب کې پیسې واچول ښکلې جامې ښکلې جوړه چې دې ملګرو ته ملامته نه شي او دې د خدای د دین علم داسې وکړل وایي ما خو دې بچي دپاره پردي ماشومان لوبولي ما پردي ماشومان صفا کړي نو ځکه وایم چې زما ارمان به پوره شوي عالم به ترې جوړ شوي و که نه چې دی وایي که نه یقین وکړئ دا زما زوی دی انیس رحمان مې بچي داسې ټېلیفون راغی دا زنانه ما ته ځای نه ښي بیا راته ځای وښه زه تاسو ته نه یادوم دلته نږدې علاقه کې ده ځای راته وښه کله مې پرې خفه شو ما خو بېخ ود نور اوس هم یتیمانان دي د پردو کوڅو کې خدمتونه کوم دا دوی به مې خدای د ما ارمان به رجوع که نه یا ما وی الله رحمانه ذاته په دې ښځه چې ته رحم ونه کړې دا رحم به دې کوې په چا ای رحیم ای کریم ای جواد ای مهربانه ذاته دې غریب خپل بچی په څومره تکلیف 200 روپۍ خو وله ګټلی شي مصریانو سره یې نوکر کولی شو پردی غواګانې یې پرې سرولی شو له 100 روپۍ به وله ګټلې
سکولې په ویل شو دا تعلیم چې کوي په سکولې په ګورنمنت کې ویل شو خواري کولې شو الله دې ښځې څونه قرباني ورکړه دې بې کسې دا یتیمانان وکړه څونه قرباني الله دې خلاص ته به ته نه ګورې پروردګاره نوم یې راته وښایه نه خو مې وښایه زما پکې غرض بیا به وشرمېږي نه نو مې خو هغه هلک مې راوغوښته خو الحمدلله مونږ سره به یې ترمذي عبارت کله کله وي ما وپېژاند مې بچې ما سره کمرې ته ځان له مې دا د ما سره دا ګاډ مټ دا مې ګورې حقیقت په خدای ورته خبره کوي ما خپل چې پرده اوس مې چې دا ماشوم ښه دغه نه شي عالم شو پټکې مې ورته وتړه او نږدې یو مدرسه کور سره زما شاګرد هغه ته مې کم ځای ته پلانکي کړي هلته مې ټېلیفون مې ځان سره مدرس چې څونه استادان به تنخوا ورکړې د یو 200 زیاتې زما بس مې دا بدالک زما خوښ نو مې محتمم هم پېنه او څخ کال تېر کال یې ښکلې درس وکړه الحمدلله ځکه محتمم زما شاګرد دی ما ته ویل ډېر قابل هلک ته رالېږلی دی ښه درس یې وکړه طالبان ته خوشحاله دي او ما یې کال له وله کتابونه نور هم زیات دی چې ترقي وله ورکړه دا اخلاص په دې زنانو کې شو کوي د اخلاص په تاسو کې دې شو کوي د اخلاص زموږ په علماو کې په 5000 روپۍ تنخواه 10000 غټ شیخ الحدیث 20000 تنخواه باندې لګیا د خدمت کوي نو د اخلاص کې به خدای پاک ثمرات او برکتونه نه اچوي بلې زموږ دوستان مایوسه چې دا چل دی او خلک دین پسې خبرې مولیانو پسې مدرسو په قلار کې خلکو پیغمبر پسند کړي خلکو حضرت ابوبکر پسند کړي خلکو حضرت عمر پسند کړي خلک لګي شو حضرت عثمان یې شهید کړ د اسلام په جامه کې شهید کړي او هغه ظلم یې حضرت عثمان سره کړی دی چې په خدای که ځمکه شلېده نو شلېدلې به هغه ماشوم بچې د حضرت حسین رضی الله عنه په شکل چې حضور پاک وله شونډې ښکل کړي د رسول الله مبارک په شا به سورېږي په خدای چې د سینې پورې به د څادر لاندې ونیوه او بویاو به یې ښکلاوې او د جنت سردار یې ورته ویلی د ځوانانو دې خلکو د اسلام په جامه کې شهید نه کړ 72 73 د خاندان نبوت ګلانې داسې سر کټ کړل پرېږده د اسلام جامه کې دې زمانه کې هم څوک حدیثو پسې انخطې دي حدیث نه منم څوک دا نه منم هغه نه منم بس دا به کېږي دا د اغیارو سوچونه دي زموږ په جامه کې بعضې خلک راوسترې امت کې تفریقه پیدا کول چې د دین د ترقۍ نه د خلکو سوچ اقوا شي او خپل منځ کې سره په دې خبرو کې ولجو شي خپل لمارونو علماو ته ویل یو اتفاق وکړي علماو ته ویل چې یو موټی شي او یو د دین خدمت وکړي او عوامو ته ویل شکر دې ما ستاسو د اخلاص اوسم صفت کوم خپل یو بچی راوباسئ مدرسې دا مدرسه ده ما څه اورېدل چې دا پنجاب څوک دی لاهور کا څوک دی او د کروڑ نه زیاتې روپۍ ولا په مدرسه ولګول الحمدلله د اخلاص نه اوس اکریا کوله خپلته به کړی وه ځان یې ښه خپلته لاهور کې به بله جوماتونه جوړېږي او مدرسه جوړېږي دا د دغې روح اخلاص دی چې زمونږ په علاقه کې په دې میرو کې او په دې شاړو کې د الله دین باندې خپلې پیسې لګوي په قرآن ولې خدای دا نه دی په خدای قسم د دین او د اسلام ترقي دومره زمونږ نه ده خوښه څومره چې د الله خوښه ده دین خو د خدای دی په موږ ازمایش کوي لږ معمولي همت هم چې تاسو کوئ معمولي په خدای چې الله به سره برکت بدل خدای پاک کوي خیر مولانا قاسم نانوتوي هغې نه د حدیثو درس شروع کړ ورپسې په بل کال دغه محمود حسن خدای پاک د حدیثو طالب کو دوره حدیث وکړو او سیستم روان شو وګورئ دارالعلوم دیوبند رڼاګانې نن په نیمه دنیا بلکې 2/3 دنیا کې نن د دارالعلوم دیوبند رڼاګانې خورې دي الحمدلله ما په ازبکستان کې داسې عالمان ولیدل چې دیوبند سره یې تعلق ازبکستان ما په مدینه منوره کې شیخ ابراهیم رحیلی لوی عالم دی زما دوست دی جامعه کې استاد دی پی ایچ ډي ډاکټر دی د عقیدې او ما خپله ورسره خبرې وکړې لومبې هغه دوره حدیث په دارالعلوم دیوبند کې کړی
مصر ته لاړم جامع اظهر ته، هلته غټو علماو سره میلو شوم. ذکر د دیوبند چې به راغی نو بس هغې به وې دیوبند خو هیر دیوبند صفت به کوه اخلاص چې وي نو بیارېږئ مه، فکر مه کوئ. د خپلو علماو ته ویل اخلاص درسونه کوئ. شکر الحمدلله زموږ د علماو نه الله د دین کار دی. یو سپین ږیری یو بوډا عالم د شیخ الحدیث استاد المحدثین مولانا محمد احمد صاحب رحمت الله علیه په شکل کې ستاسو شیرګل ته راغی چې اخلاص پکې و، الله څومره برکتونه ورکړل. څومره رڼاګانې مدرسې نه خورې بچي نوسان وسي ټول د دین عالمان. ستا اخلاص غواړي. یعنې یو کس راغی دلته او د دین کار یې شروع کړ، خدای پاک څومره برکتونه ورکړل. الله ورته وښوله خپله مدرسه، هله د دنیا نه خدای بوته خپل بچي او خپل نوسي او خپله مدرسه او د حدیثو درسونه ورته الله وښول. مطمئن ده سره الله. مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د انډیا نه راغی، هغه به پخپله مونږ ته وایي چې زه رالم وایي د خلکو وایي چې 2-3 مولوي کیا کرینګې پر جومات کې کټیګان محله ورته وایي. هلته یې درس شروع کړ، ورشه دارالعلوم حقانیه کوم ځای ته ورسېده. دا د مارونو اخلاص غواړي بس. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. تاسو هم خپل اخلاص نه کار، زموږ علما به مخلي، زموږ طالبان به مخلي، او که خیر انشاءالله خپل زامن خپل لوڼې خپل بچي راولېږئ او په دا مدرسو کې داخل کې الله دین ته متوجه شئ. هر څه د خدای لاس کې دي، د دنیا او د آخر برکات به انشاءالله الله درکوي. دا څو خبرې مې عرض کړې. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب دامت برکاتهم تشریف راوړه غالبا، او نور علما هم د هغې به بیانونه کوي، او زه په دې خبرو اکتفا وکړم او زه به درنه اجازت وغواړم. الله دې ولرم صحت ورکړي. ها نو بس درکوئ. ها واخر دعوانا الحمد لله. د پاسم کړه لکه السلام علیکم. دا جناب استاد مکرم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب حفظه الله. نظر کیلی دی ماشاءالله. جزاکم الله. دا حضرت شیخ صاحب د بیان په دوران کې استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب